أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم دین مخکې هم د اهل کتاب یهودو تذکره بیا مینس کې چې دی نو هغه د خانه کعبې تذکره شوله اوس بیا چې دی نو هغه د اهل کتاب و یهودو چې دی نو هغوی تذکره ده اوس دې آیات د دې چې دی نو هغه د پوهې کېدو دپاره مخکې تمهیدي لکوټې شان خبره او بیا د دې شان نزول مدینه منوره کې مخکې یو پیره دوه غالبا مونږ ویلو مدینه منوره کې چې دی نو هغه د یهودو درې قبیلې چې دی نو هغه پاتې کېدی بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظه د هغې سره مونږ دا هم ویلي چې د دې د دغې یهودو د مدینې په کاروبار د هغې په تجارت باندې د دوی مکمل چې دی نو هغه راج ولو او دوی د مدینې کې چې نو هغه ځمکه یې هم ډېره وه آبادیم د دوی زیاته وه نو آلته چې د کافرانو کمې دوه قبیلې اوس او خزرج دا دوه چې نو هغه پاتې کېدلې نو دغه دواړو قبیلې چې نو هغه دوی به آلته ویل نو دوی چې کله پاتې کېدل نو دا یهود په دغه ځای باندې دومره قابض ول چې دوی به د هغوی د اجازت نه بغیر سفر هم نشو کولی دوی به بغیر د هغوی د اجازت نه چې نو خپل خور لور چې نو هغې کویدنه به هم نشو کولی دوره د یهود چې نو هغه په دوی باندې قابض ولو بیا چې کله د الله جل جلاله پیغمبر مبعوث شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه بیا هجرت وکړو هجرت نه وروستو دې چې نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته رالو نو د مدینه منورې ته دراتلو نه بعد اوس او خزرج د خلکو چې نو ایمان راوړو لوی وړو چې نو هغه ښځې او نر اکثر خلک چې نو هغه په مخه چې نو ایمان راوړلو د هغوی چې نو پاخه مسلمانان شول د دوی چې نو هغه قید او بند نه ووتل نو هلته د یهودو نه چې نو هغه دا خبره نه برداشت کېدله نو چې کله د دې یهودو نه دا نه برداشت کېدله نو د یهودو هلته یو لوی منافق و چې نو هغه شماس بن قیس نو دغه شماس بن قیس یو پیرو کتلو دلته چې نو هغه اوس او خزرج د مسلمانان شي ول دوی په آپس کې ناست ول یو بل سره مشغوله ول گپ شپ چې دی نو هغې لګولو نو دوی چې کله وکتل نو دا خو هغه اوس او خزرج دی چې دوی به په معمولي خبرو باندې په جنګ شول نو د سونو کلونو پورې به د دوی چې دی نو هغه جنګونه چلېدل کتابونو تفاسیرو کې لیکلی دی یو پیره د دوی یو جنګ چې دی نو هغه 63 سال چې دی نو هغه جنګېدلو بله پیره چې دی نو بیا جنګ یې کړو نو هغه 93 سال چې دی نو هغه چلېدلو بل جنګ چې دی نو هغې چې کله وشولو نو هغه 120 ساله پورې چې دی نو هغه شي نو دوی چې دا خو هغه خلکو چې د یو بل پینه باندې نه رضا کېدل او نن داسې چې دی نو هغه ناست دي نو دغه چې دی نو هغه شماس بن قیس دی چې دی نو هغه لاړلو او آلته یو کس بل راوستو منافق یهودي وی تو راشه او د دوی سره کېنه او دوی به چې په هغه وخت کې د خپل دشمنۍ په وخت کې په یو بل پسې کم اشعار وي هغه اشعار ورته ووایي چې د دوی هغه زړه دشمني چې دی نو هغه تازه شي یاد شي ورته هغه رالو دوی په مجلس کې کېناستو هغه اشعار چې دی نو هغه یې شروع کړل چې کله دغه اشعار شروع کړل نو د یوې قبیلې بل ته ستاسو خلکو زیاتې کړو بل یې ستاسو خلکو زیاتې کړو تو مې آس شروع آن تر دې چې په یو بل پسې وهلو ته پاسېدل او بیا یو بل ته چې نو هغه ټیم وخو پلان کې مقام په پلان کې ځای کې به چې نو زمونږ او ستاسو پته لګي هلته راوځئ دې کې د الله رسول ته چې نو هغه خبر ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله بندگانو تاسو باندې الله دومره انعام او احسان وکړو ایمان دولت دې ته نصیب کو
دا هغه ګن نه راو باسلای وس تاسو چې نو هغه د یو بل سره جنگيږي بیا چې نو هغه تاسو ورسته د کفر چې نو هغه کارونه هغه شی نو زمانه جاهلیت کارونه اختیار وي الله پیغمبر وته ډیر واز نصیحت نو هغه وکړلو دی واپس نو هغه یو بل تور ترغاړه شونو وای جړل توبه چې نو الله توبه سره چې الله دا شیطان او د شیطان چې نو هغه مونږ ورغلا کو نو دغه موقع باندې الله رب العزت دا آیاتونه راولېګل نو د اولنی دوه آیاتونه کې قل یا اهل الكتاب لما تکفرون دې کې دا پرونی درس کې تر شو وسره قل یا اهل الكتاب لما تصدون دې کې چې نو يهود الله پاک چې نو زورن ورکړه دې جن د 108 پورې چې نو هغه د واقع ذکر کیږي نو الله رب العزت ورته وی قول اے پیغمبر تو چې یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لما تصدون عن سبیل الله تاسو د الله د لارې نه ولي خلق منع کوي پکار خدا وا چې تاسو په خپل هم ایمان راوړې نور خلق مو چې نه هغه هم دین طرف تر بللې ځکه تاسو اهل کتاب یې تاسو سره په ده نو تاسو خلق چې نه هغه د الله د دین نه منع کوي من امن تبغونها ایوجه تاسو چې نه پاګه کې کوګواله تلاش کوي وانتم شهدا حال دا چې تاسو گواهی ان تاسو ته خپت چې دا دین حق او سچ دین دی وم الله بغافل اما تعملون الله رب العزت چې تاسو د عملونو غافل نه دی دې آیات کې وس الله رب العزت بیا مسلمانانو ته چې نو هغه ترغیب مسلمانانو ته چې نو هغه وایو یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب تاسو کده د کتاب اهل کتابو يهود په خبرو کې نو اگر علی نو دا اهل کتاب يهود دی بتاسو چې نو هغه سکی تاسو د دین نه بتاسو واړی د ایمان د غلوی نعمت نه بتاسو واړی يردوکم بعد ایمانکم کافرین ورست تاسو د ایمان راوړو نه دی به واپس تاسو چې نو هغه بیا کفر ته ورسئ نو لہذا تاسو د دې چې نو هغه خبره ممنئ وکيف تکفرون وانتم تتلى عليكم آیات الله او څنګه تاسو انکار کوئ څنګه تاسو واپس کو پرتاوړی سره ده حال دا چې تاسو باندې د الله پاک آیاتونه تلاوت کیږي وفيکم رسوله او تاسو کې د الله رسول چې نو هغه موجود دی حضرات چې نو هغه لیکي چې کوم وخت کې د واقع کېدل نو په دغه وخت کې د الله پیغمبر چې نو هغه په ذات نفیس په خپل موجود او دغه نه اورستو قران هغه آیاتونه نه او دغه شان د الله د پیغمبر احادیث مبارکه چې نو هغه موجود دي نو چې کله د الله د پیغمبر دغه تعلیمات شته نو تاسو بیا د سکارونه چې نو هغه مې اختیار وي او مې یعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الله وین تاسو واپس جنو هغه دین اسلام باندې چې نو هغه راشي او څوک چې د الله رب العزت په دین هغه په مضبوطی سره چې نو ونی سي فقط هدي الى صراط مستقيم دی انسان ته چې نو هغه هدایت کړی شولو د سمې لارې نو تاسو دغه هدایت د سمې لارې کړی شئ نه لہذا په دغه باندې قائم او دائم چې نو هغه اوسېږي د دې يهودو چې نو په خبرو کې مرزي کنه دوی تاسو د ایمان نه چې نو ورغلا کی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي قول اوای ورته اے پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لما تصدون ولمن کوي تاسو ان سبیل الله د الله دلارنا من اغه سوک امن چې ایمان راوړو تبغونها تاسو تلاش کوي پاغه کې ایوجن کو غوالي وانتم شهدا او تاسو گواهی وم الله او نه الله پاک بغافلن بخبر عما د اغه سن تعملون چې تاسو کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو ان تطیعوا کچریتا سو خبر اومنی فریقا د ویډل من الذین دای کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی ته کتاب يردوکم نو وابړی تاسو لره بعد ایمانکم تاسو د ایمان نه ورستو کافران کفر ته وكيف تكفرون او څنګه تاسو انکار کوئ وانتم تتلى عليكم او حال دا چې لوستل شي په تاسو باندې آیات الله آیاتنا د الله وفيكم رسوله او تاسو په مېس کې دا الرسول یعنی د الله رسول دی ومن يعتصم بالله او څوک چې په مضبوطی سره ونیسي الله یعنی دین د الله فقد هدي الى صراط مستقيم نو پس بشکه د هدایت کړی شو د
سمیلار قول اوای ورته پیغمبر چې یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لما تصدون عن سبیل الله ولمن کوي تاسو د الله د لارې نه خلک من هغه څوک امنه چې ایمان راوړلو تبغونه ها تاسو چې نو غواړئ تلش کوی عوج کوګوالی وانتم شهداء او تاسو گواهی دا حق سچ دین دی وما الله او ندی الله پاک بغافل بخبر عما دا اغسن تعملون چې تاسو یې کوي یا ایها الذين امنوا اې د ایمان خاوندانو ان تطيعوا فريقا کچری خبر او من تاسو د یوې ډلې من الذين اوتوا الكتاب دای کسان چې ورکړل شي ورته کتاب يردوکم نو واړی به تاسو لره بعد ایمانکم تاسو د ایمان راوړلو نه پس کافرین کفر ته وکيف تکفرون او څنګه تاسو کفر کوئ وانتم تتلى علیکم او حال دادې چې لوستل شي په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله وفيکم او تاسو په منځ کې رسوله دا رسول دی ومن يعتصم بالله او څوک چې په مضبوطی سره ونیسي الله فقد هدي الى صراط مستقیم بشک هغه ته هدایت وکړی شو د سمې لارې